خجی نن چې کوم زمونږ ټاپک دی هغه دی د کلاس 10 بایولوژي لومبي چپټر او په هغې کې چې کوم ټاپک دی هغه دی ګیسز ایکسچینج ان د پلانټ. په لومبي ټاپک کې موږ ډېرې خبرې ډسکس کړې، په هغې کې موږ دا هم ډسکس کړل چې آیا کم داسې چې دی نو ګیسز ایکسچینج کیږي، په هغې کې ټرمینالوجیز چې دی نو څه دي، او کم داسې قرآني آیات دي چې هغه د دې ریلیټډ چې دی نو راغلي دي. نن به چې کوم ډسکشن کوو لومبی به لږ غوندې کې بریفلی ډیفاین کوو چې یاره وټ از بریتھنګ، وټ از ګیس ایکسچینج او وټ از ریسپایریشن. صحیح ده. لومبی خبره خدای چې ستاسو په بک کې یو واړه غوندې کې ډسکشنز چې دی نو شوي دي او دا بیا چې دی نو لږ غوندې کې وګوره، دا که تا ته ښکاري دا ورکوټې دا لاندې چې دی نو لیکلي شوي دي چې یاره بریتھنګ څه ته وایي، ګیس ایکسچینج څه ته وایي او سیلولر ریسپایریشن چې دی نو څه ته ویلي کېږي. نو ګوره موږ چې دا ډسکشن وکړو که نه، نو په دې کې امپورټنټ خبره څه ده؟ په دې کې امپورټنټ خبره دا ده چې ګوره بریتھنګ څه ته وایي، دې ته بریتھنګ ویلي کېږي. چې په دې بریتھنګ کې کله زه اکسیجن والم او د هغې چې دی نو دننه څه وشي، د هغې نه انرژي جوړه شي او کاربن ډای اکسایډ ته نه جوړ شي، نو په دې کې به چې دی نو دې ته به څه ویلي کېږي؟ دې ته به ګیس ایکسچینج چې دی نو ویلي کېږي. چې زه اکسیجن واخلم کاربن ډای اکسایډ بهر کړم او چې کله د هغې اکسیجن نه انرژي جوړه شي، هغه انرژي استعمال شي او د هغې بای پروډکټ جوړ شي کاربن ډای اکسایډ، نو دغې ته به ریسپایریشن ویلي کېږي. نو دا واړه غوندې کې ټرمز دي، دې کې دومره چې دی نو څه شته نه، او دا پرون مونږ ښه ډیټیل کې چې دی نو په هغه بل لیکچر کې ډسکس کړي دي. صحیح ده. اوس خبره په دې ځای کې دا ده که نه چې ریسپایریشن څه ته ویلي کېږي. نو ریسپایریشن هم موږ په هغې کې ډسکس کړو چې یاره سیل ته چې دی نو لاړ شي، هلته ډیفیوز شي، دا ټول پروسس موږ سره په ریسپایریشن کې راځي. خو د ریسپایریشن نه ټولو نه امپورټنټ شیز لومبی زه ساه اخلم، چې ګوره دا ما ساه واغېسته دا انهیلیشن شو، دا ما ساه بهر کړه دا اکسهیلیشن شو. دې پروسس ته به څه وایي؟ دې ته به وایي بریتھنګ، ساه اخیستل، هوا اخیستل. خو چې کله زه په دې هوا کې دا شامل کړم چې یاره زه پکې اکسیجن اخلم او کاربن ډای اکسایډ بهر کوم، دې ته به بیا وایي ګیس ایکسچینج. او چې کله زه دا خبره ډسکس کوم چې یاره ما اکسیجن واغېستو، هغه بلډ ته لاړو، ټیشوز ته میلاو شو، سیلز ته میلاو شو، هلته چې دی نو د هغې نه انرژي جوړه شوه او کاربن ډای اکسایډ هم جوړ شو، کاربن ډای اکسایډ ما بهر کو، دې ته به ریسپایریشن ویلي کېږي. اوس دا ریسپایریشن به په هیومنز کې هم کېږي، دا ریسپایریشن به په پلانټس کې هم کېږي. خو نن به چې دی نو څه ډسکس کوو؟ پلانټس به ډسکس کوو. اوس راځه پلانټس ته. ګوره په پلانټس کې له ټولو نه لومبی خبره خو دا که نه چې دوه پروسس به کېږي. څو پروسس به کېږي؟ دوه. یو ته به ویلي کېږي ریسپایریشن، یو ته به ویلي کېږي فوټوسنتھسس. یو ریسپایریشن، یو به فوټوسنتھسس کېږي. په دې کې به دوه ټایمو کې چې دی نو دوه کارونه کېږي. یو به په د ورځې په ټایم کې کم کارونه کېږي او د شپې په ټایم کې به کم کارونه کېږي. دا به ډسکس کوو او بیا به دا ډسکس کوو چې دا کم چې دا ریسپایریشن او دا فوټوسنتھسس په دې پلانټ کې کېږي، نو دا په کم ځای کې کېږي، په امپورټنټ سټرکچرز کم دي، کم داسې د دې چې دی نو پارټس دي چې هغه به کېږي. دا خبره ما په لومبي لیکچر کې ایکسپلین کړې ده چې کله هم ته یو شیز ډسکس کړې د هغې به دا څیزونه ډسکس کړې خامخا. نو راځو لومبی پروسس ته. ګوره ریسپایریشن چې دی نو څه ته ویلې کېږي؟ دا ما خبره ډسکس کړې وه چې ری اگین ان اگین چې یو کار چې دی نو ما سره کېږي. اوس دا ریسپایریشن که موږ ډیفاین کوو نو دې ته به څه وایي؟ انرژي ریلیزینګ پروسس. هغه پروسس چې په هغې کې به زه چې دی نو اکسیجن اخلم، هغه اکسیجن نه به چې دی نو زه څه جوړوم؟ انرژي به جوړوم. هغه انرژي به سیلز ته چې دی نو ورکوم چې د هغې نه څه جوړ شي؟ د هغې ګروت وشي، د هغې هغه کارخانه وچلیږي. صحیح ده. لیټ سې دا یو سیل دی، ټیک ده، او په دې سیل کې چې دی نو ما سره انرژي پکار ده. اوس دا انرژي به څوک جوړي؟ دا انرژي به د ریسپایریشن په مدد سره جوړیږي او دا به په سیل لیول باندې، په سیلولر لیول باندې. صحیح ده که نه؟ په سیل باندې، په سیل کې دننه به کېږي. اوس په سیل کې به دا دننه چې دی نو څوک کوي؟ دا به ما سره مایټوکونډریا کوي. دا خبره په 9th کې ډسکس شوې ده. اوس هم چې دی نو زما به لیکچر اپلوډ وي، هغه بیا چې دی نو وګورئ مایټوکونډریا. په مایټوکونډریا کې چې کوم ما سره پروسس کېږي هغې ته به وایي ریسپایریشن. او چې کله ریسپایریشن دې ته ویلي کېږي نو دی به څه چل کوي؟ دی به انرژي جوړوي. دا انرژي به دی د څه دپاره جوړوي؟ چې په سیل کې څومره هم کارونه روان دي، ګولجي باډي، نیوکلیس، چې څوک هم کم کار کوي، د هغې دپاره دا انرژي پکار ده. نو دې ته ریسپایریشن ویل کېږي او دا به ما سره څوک کوي؟ دا به مایټوکونډریا کوي.
اوس دې دا انرژي چې دی نو څنګه جوړوي دی به بریک ډاون کوي بریک ډاون به د څه کوي بریک ډاون به د ګلوکوز کوي ګلوکوز به بریک ډاون کوي او د هغې نه به چې دی نو ما سره انرژي چې دی نو جوړېږي دوه خبرې درېیمه خبره پکې دا ده چې دی به ما سره بای پروډکټ څه ریلیز کوي دی به بای پروډکټ CO2 ریلیز کوي دا خبره ډېره کلیر کټ په لومبي لیکچر کې چې دی نو موږ زور په دې خبره باندې چې دی نو راوړو چې لومبي به چې ما سره کله هم ریسپایریشن کېږي نو په هغې کې به څه استعمالیږي په هغې کې به O2 استعمالیږي او ریلیز کېږي به څه CO2 به ریلیز کېږي ایز ا بای پروډکټ دا پروسس په پلانټس کې چې دی نو کېږي چې کم پلانټس دي کم بوټي دي په هغې کې به ریسپایریشن کېږي کم ټایم کې به کېږي بعد کې به ډسکس کوو اوس راشه فوټوسنتھسس ته فوټوسنتھسس څه ته ویلې کېږي هغه سنتھسس چې د لایټ په ذریعه به یې د څه په ذریعه د لایټ په ذریعه ټیک ده کم لایټ سن کم یو سن اقا سن چې د هغې نه بغیر زمونږ ګزاره نه کېږي اقا سن چې کم الله پاک جوړ کړی دی اقا سن چې هغه په سوره النبا کې چې دی نو ډسکس شوی دی اوس ګوره دې څه وایي دا فوټوسنتھسس به کم ځای کې کېږي دا جي دا به په کلوروپلاست کې کېږي کلوروپلاست څه ته ویلې کېږي دا جي د پلانټ چې کم ګرین پارټ دی کم چې د پلانټ ګرین پارټ دی په هغې کې چې دی نو کلوروپلاست دی چې کلوروپلاست دی نو هغې کې به ما سره څه کېږي فوټوسنتھسس به چې دی نو کېږي اوس راځو په دې کلوروپلاست کې چې کم ګرین والا پارټ دی نو په دې ګرین پارټ کې چې دی نو څه راځي لیوز والا پارټ صحیح ده که نه کم چې پاڼې دي اوس دی به څه چل کوي دی به یوز لایټ انرژي ټو کنورټ CO2 and H2O into glucose and O2 د دې سمپل خبرې مطلب څه دی د دې دا مطلب دی چې دی به څه استعمالوي دی به چې دی د ګلوکوز دپاره د ګلوکوز د جوړولو دپاره دی به څه استعمالي کاربن ډای اکساید به استعمالي او H2O به استعمالي مونږ دا وایو که نه چې یاره کاربن ډای اکساید چې دی نو مونږ پلانټ کاربن ډای اکساید اخلي او مونږ اکسیجن اخلو دغه شانتې چې کله کاربن ډای اکساید دی د لایټ موجود وي د ورځې په ټایم کې نو دی به دا کاربن ډای اکساید ورسره به اوبه چې دی نو واخلي H2O او د هغې نه به ګلوکوز او اکسیجن چې دی نو ماله جوړ کړي ځان لري شته ماله نه او ماله ځکه چې اکسیجن خو ماله جوړوي صحیح ده نو دا اکسیجن به ما سره ریلیز شي خو دا اکسیجن به دی په خپل هم استعمالي صحیح ده څنګه به استعمالي مخکې راځو دلته کې به اکسیجن از د بای پروډکټ اکسیجن به ما سره څه وي بای پروډکټ به ما سره اکسیجن وي ولې ځکه چې دلته د CO2 نه دی چې دی نو انرژي جوړوي ښه بل به څه وي انرژي به دی د چا په فارم کې ریلیز کوي د ګلوکوز په فارم کې دی به انرژي چې کومه ریلیز کېږي اب د ګلوکوز د کاربوهایډریټ چې کوم فارم دی د هغې په فارم کې به انرژي ریلیز کېږي دا خو یو بیسک یو څو خبرې وي اوس راځو ستاسو چې کوم بک کې دا خبرې لیکلې شوې د دا ډومبې او 2 پیراګراف یاره یا خو پې زه نه پوهېدم او یا چې دی نو واقع هغه هغوی چې دی نو سم کنفیوز کړو هغه ما دلته بریک ډاون کړی دی چې آیا د دې خبرې مطلب څه دی د دې 2 پیراګرافو ګوره یو دی ما سره ډے ټایم او یو دی نایټ ټایم ګوره دا مونږ په تور مارکر لیکلی چې مطلب د شپې څه وي تیاره وي نو چې تیاره وي نو په نایټ ټایم کې به کم پروسس کېږي او په ډے ټایم کې به چې دی نو کم پروسس کېږي دا خبره یاد وساته ځان سره چې کله تا سره نور موجود وي د ورځې ټایم وي رڼا وي نو په هغې کې به ریسپایریشن هم کېږي او فوټوسنتھسس به هم کېږي دواړه پروسس به تا سره کېږي په دې خبره کلیر چې کله نایټ ټایم وي نو په دې کې به فوټوسنتھسس نه کېږي ولې به نه کېږي بیکاز هلته لایټ نشته د لایټ چې موجودګي نه وي تا سره به صرف او صرف ریسپایریشن کېږي فوټوسنتھسس به نه کېږي نو دا خبره خو په دې ځای کې کلیر اوس راځو څه ته اوس د دې چې دی نو لږ غونته کې د چا خبره چې ډیټیل ته به چې دی نو راشو ډیټیل ما سره څه دی دی وایي که نه وی په ډے ټایم کې به ما سره څه کېږي بوت ریسپایریشن اینڈ فوټوسنتھسس ویل اکر دواړه به کېږي فوټوسنتھسس به هم کېږي ریسپایریشن به هم کېږي ولې به کېږي ځکه چې د ریسپایریشن دپاره خو O2 پکار دی خو فوټوسنتھسس دپاره څه پکار دی لایټ پکار دی کلیر شو خبره اوس راځو چې کله ریسپایریشن کېږي نو دا به په کم ځای کې کېږي دا ریسپایریشن به ما سره کېږي په سیل کې په سیل کې به دننه کېږي او په سیل کې به څوک کوي مایټوکانډریا به کوي خبره باندې پوه شوې دا سیل به ما سره څه استعمالي د انرژي جوړولو دپاره اکسیجن به استعمالي صحیح ده او چې کله دی دا اکسیجن استعمال کړي نو ما سره به څه ریلیز کېږي
CO2 به ریلیز کیږي. دې خبره باندې ځان بالکل کلیر کړه. دا دوه میکس خبرې دي. چې کله ریسپایریشن وشو په سیل کې دننه اکسیجن جوړ شو، کاربن ډای اکساید ریلیز شو. کاربن ډای اکساید ریلیز شو کنه. اوس دا کاربن ډای اکساید دا به څوک استعمالي؟ دا به دا فوټوسنتھسس والا هم استعمالي. څنګه به استعمالیږي په دې خبره باندې اوس ځان پوهې کا. ګوره پلانټ نه دی، پلانټ دی به CO2 د چا نه اخلي؟ CO2 دی به د دوو کسانو نه اخلي. د کومو دوو کسانو نه؟ یو به د اټماسفیر نه اخلي، صحیح ده، یو به د اټماسفیر نه اخلي، او یو به چې کم پر ریسپایریشن کې جوړیږي، کم چې پر ریسپایریشن کې جوړیږي، کم ریسپایریشن چې په پلانټ کې کیږي، صحیح ده، نو په هغې کې به چې دی نو د هغې نه به چې دی نو اخلي. اوس دا په پلانټ کې دا ریسپایریشن وشو که نه، د دې نه CO2 راووته که نه، نو چې کم CO2 په رزې په ټایم کې راووته، نو د رزې په ټایم کې څه روان دي؟ فوټوسنتھسس روان دی که نه. نو دا د پلانټ نه چې دا کم CO2 راوځي که نه، دا به هم دا فوټوسنتھسس دا لیوز به د ځان دپاره استعمالوي. څه پوه شوې او که پوه نه شوې؟ اوس راشه څه د فوټوسنتھسس ته. په فوټوسنتھسس کې تا سره څه کېږي؟ CO2 جوړیږي که نه، سوري فوټوسنتھسس کې به تا سره چې دی نو CO2 استعمالیږي که نه. نو چې کله CO2 استعمالیږي نو تا سره به څه جوړیږي؟ O2 به چې دی نو دی ریلیز کوي که نه. چې کله کاربن ډای اکساید استعمالي نو بهر به دی سره وباسي، اکسیجن به راوباسي. اق اکسیجن به څوک استعمالي؟ دی به استعمالي. مطلب د دې خبرې دا دی که نه، ګوره چې دا رز د رزو، اوس د رزې ټایم دی، دا پلانټ دی، صحیح ده، دا پلانټ نه دی، سوري، دا پلانټ دی، دا بلیک، خو دا به زه جیب کې واچوم. اوس په دې کې دوه پروسس کیږي، دې ته وایي ریسپایریشن، دې ته وایي فوټوسنتھسس. چې کله ریسپایریشن کیږي نو د دې ریسپایریشن دپاره څه پکار دي چې زه واخلم؟ مونږ چې ریسپایریشن کوو دا به داسې یاد ساتئ، انسان چې ریسپایریشن کوي څه پکار وي؟ اکسیجن کړه. د ده دپاره اکسیجن پکار دی. چې کله دی دا اکسیجن واخلي نو انرژي به جوړه کړي، خو ریلیز کوي به څه؟ دی به څه ریلیز کوي؟ دی به ریلیز کوي کاربن ډای اکساید. اوس دا کاربن ډای اکساید به څوک استعمالي؟ دلته چې دا کم فوټوسنتھسس، دا فوټوسنتھسس چې روان دی، دی به دا کاربن ډای اکساید واخلي او د خپل ځان دپاره به چې دی نو څه کړي؟ استعمال کړي. ولې به استعمالي؟ ځکه چې د فوټوسنتھسس دپاره څه پکار دي؟ کاربن ډای اکساید. په خبره باندې ورسېدې او کو نه رسېدې. اوس کم اکسیجن چې ما نه غورځېدلی و، مونږ واپس راوچت کو، دا یو خو ما سره څو فوټوسنتھسس وکنه. اوس دې فوټوسنتھسس کوي، نو چې دې کله فوټوسنتھسس نو کاربن ډای اکساید به استعمالي کنه. چې کله دې دا کاربن ډای اکساید استعمالي نو ریلیز کوي به څه؟ اکسیجن به ریلیز کوي کنه. نو چې کله دا اکسیجن د دې نه ریلیز کیږي نو چې کم الته کې هغه دویم دا ریسپایریشن سٹارټ دی، نو دی به د ده نه دا ریلیز شوی ګیس استعمالي او دی به د ده نه ریلیز شوی ګیس استعمالي. اوس په خبره باندې ورسېدې او که نه که اوس هم نه پوه شوې نو بیا واوره. ریسپایریشن کیږي، ریسپایریشن دپاره اکسیجن پکار دی، CO2 به بهر کیږي. فوټوسنتھسس کیږي، د فوټوسنتھسس دپاره کاربن ډای اکساید پکار دی، خو ریلیز کوي به څه؟ اکسیجن به ریلیز کوي. کم چې دی ریلیز کوي دی نو دی به استعمالي، او چې دی ریلیز کوي نو دی به استعمالي. بس دقه هغه آسان الفاظو کې خبره وه، صحیح نه؟ دا به تا سره کله کیږي؟ دا به په ډے ټایم کې چې دی نو کیږي. کم چې د ورځې ټایم دی، د ورځې په ټایم کې به تا سره دا پروسس چې دی نو کیږي. اوس ګوره دې ځای کې یو خبره ده چې کم یو پلانټ تا سره چې دی نو مونږ هغه دې کې هغه پیریانو والا خبره مونږ ډسکس کړې وه که نه، چې یاره وي د شپې مونږ د کېږي پیریان دي، هغه خبره مونږ ډسکس کړې وه الریډي. خیر بیا به دلته هم ډسکس کو کله نایټ ټایم راشي، په دې باندې خو پوه شوې که نه. اوس راځو څه ته؟ اوس راځو نایټ ټایم ته. یاره شپه شوه، ټیک ده، چې دی نو شپه شوه، چې کله تا سره شپه شوه نو اوس خو لایټ نشته که نه. چې لایټ نشته دی نو فوټوسنتھسس به کېږي؟ نه به کېږي. ځان ته یاد ساته چې فوټوسنتھسس نه کېږي نو دی به د شپې د انرژي څنګه جوړوي؟ څنګه به جوړوي؟ ریسپایریشن به کېږي، صرف ریسپایریشن به کېږي، صرف ریسپایریشن. او چې صرف ریسپایریشن کېږي نو د ریسپایریشن دپاره څه پکار دي؟ O2 پکار دی که نه، او ریلیز کېږي به څه؟ CO2. مطلب ریلیز کېږي به انوایرمنټ ته څه؟ CO2 به ریلیز کېږي.
نو دې څه وایي وی اونلی ریسپایریشن ویل اکر ریلیز کاربن ډای اکسایډ یوز O2 فرام انوایرمنټ په انوایرمنټ کې چې کوم O2 پریزنټ دی اکسیجن پریزنټ دی نو دی به د انوایرمنټ نه ولې اکسیجن اخلي ځکه چې فوټوسنتھسس خو نه کیږي کم اکسیجن چې د فوټوسنتھسس ریلیز کو هغه خو د شپې ختم شو نو دی چې کوم په انوایرمنټ کې اکسیجن پریزنټ دی اب دی اخلي نو دا ځکه مونږ وایو چې یاره د شپې چې دی نو ته د اونې لاندې موده کېږه ستا باندې به پیریان کېني خو هغه پیریان نه وي هغه اصل کې دا چل وي چې ته هلته اوده شي نو هلته هغه کاربن ډای اکسایډ ریلیز کوي ریسپایریشن کېږي کاربن ډای اکسایډ ریلیز کېږي چې کله کاربن ډای اکسایډ ریلیز کېږي نو د هغې د وجې بیا سره څه چلو شو هلته چې ته کله اوده شي نو د هغې ګیر چاپېره کاربن ډای اکسایډ زیات شي نو ماله خو اکسیجن پکار دی خو پلانټ ریلیز کوي څه کاربن ډای اکسایډ ولې ځکه چې په هغه کې فوټوسنتھسس نه کېږي ریسپایریشن کېږي نو دې خبره باندې خو زما په خیال چې نور پکې چې دی نو څه پاتې نه شو اوس راځو څه ته سټرکچر ته سټرکچر څه مطلب دی ګوره که موږ خلاصتاً ووایو که نه خلاصتاً نو تا سره درې شیزونه انوالو دي څه یو دی اپیډرمس ټیک ده په اپیډرمس کې ګوره یاد سات ښځه داسې به ایکسپلین کو ګوره اپیډرمس څه ته ویل کېږي اپیډرمس چې دی ډرمس یو لیر ته ویل کېږي د سکن یو لیر ته چې دی نو ویل کېږي یو د پاسه یو لیر ته اپیډرمس ما سره آوټر سرفیس دی آوټر سرفیس ټیک ده په اپیډرمس کې ما سره څه راځي په اپیډرمس کې ما سره درې شیزونه راځي یو یې روټ ټیک ده جړ دی ستا چې کم سټیم دی صحیح ده کم چې تنه ده صحیح ده او لیوز یې لیوز پاڼې په اپیډرمس کې درې شیزونه راځي روټ سټیم لیوز د دې دریو واړو چې کوم آوټر سرفیس دی بهرنی ممبرین دی بهرنی لیر دی هغه به تا سره څه چل کوي اوس ګوره دا اپیډرمس په څه فنکشن پرفارم کوي دی به تا سره ډومبې کوي ګیس ایکسچینج بټوین د انر سیل اینڈ انوایرمنټ چې کوم په پلانټ کې دننه واړه واړه سیلز پریزنټ دي دا اپیډرمس هیلپ کوي د هغې څه ګیس ایکسچینج کېدو کې ګیس ایکسچینج څه ته وایي چې کله ریسپایریشن کوي نو دی به څه اخلي اکسیجن به اخلي کاربن ډای اکسایډ به بهر روباسي که فوټوسنتھسس کوي کاربن ډای اکسایډ به اخلي اکسیجن به بهر روباسي دې ته ویل کېږي ګیس ایکسچینج او بیا چې دی نو ما سره څه پریزنټ دی یو کیوټیکل پریزنټ دی او دا کیوټیکل تا سره څه کار کوي دا زه تاسو ته چې دی نو په دې بک کې ښیم اصل کې ما سره دلته کې ځای ختم شي نو بیا چې دی نو مسئله دا ګیس ایکسچینج اصل کې تا سره چې دی نو دا کیوټیکل الاو کوي دا تک لیر چې کوم دی دا که تاسو ته ښکاري که نه دا ډایګرام چې وګورئ دی کې چې دی نو شته خیر تاسو 3D انیمیټډ ویډیوز هم بیا چې دی نو کتی شئ دا کیوټیکل څه دا کیوټیکل دی دا کې دا ورک دا تک لیر چې کوم دی دی اصل کې تا سره چې دی نو دا کار کوي صحیح ده اوس که موږ د کیوټیکل خبره وکړو نو دا خو یو تک لیر شو چې په دې باندې پریزنټ دی په دې شیزونو باندې پریزنټ دی او د ګیس ایکسچینج کې تا سره چې دی نو څه کوي هیلپ کوي اوس دوه شیزونه نور پاتې شوې یو دی لیوز اینډ ینګ سټیمز یو چې کوم ما سره پاڼې دي صحیح ده او یو چې کوم تازه سټیمز دي کم چې تنې دي خو چې تازه دي نو په هغې کې به تا سره چې دی نو څه وي دی به تا سره عموم په ګیس ایکسچینج کې هیلپ کوي په دغه کې به چې دی نو تا سره هیلپ کوي په ان اینډ آوټ کې به هیلپ کوي اوس ګوره لیوز اینډ ینګ سټیمز چې کوم دی په دې د پاس دی کې به چې دی نو سټومیټا پریزنټ وي سټومیټا به څه ته ویل کېږي سټومیټا دی ته وایي واړه داسې سوري به یې لیټ سې دا یو لیو دی صحیح ده نو په دې کې به تا سره چې دی نو داسې واړه څه پریزنټ وي سوري به پکې پریزنټ وي دغه اوپننګز به څه چل کوي دا به اصل کې تا سره الاو کوي ان اینڈ آوټ آف د ایر یا ان اینڈ آوټ آف د ګیسز به د دې په ذریعه ان آوټ کېږي ښه اوس راشه هغه سټیمز دا خو ینګ سټیمز دي دا دومره مضبوط نه وي تازه وي هغه سټیمز چې کوم ووډي سټیمز دي چې کوم سخت دي چې هغې ته وګورئ نو د پاسه بالکل چې دی نو سخت دی یو پکچر هم چې دی نو یار د سپیدار او د دې شیزونو دا تاسو وګورئ که نه دا بالکل سخت دي نو چې کوم دا سخت دي که نه نو د دې د څنګه چې دلته سټومیټا پریزنټ وه که نه نو دلته به یو بل شیز پریزنټ دي چې هغې ته څه ویلې کېږي بارک ویلې کېږي د دې دا سرفیس به کور شوي وي په چا باندې په بارک باندې صحیح ده لیټ سې
مونږ چې دی نو دا یو سټیم واغېشتی، دا یو سټیم هم واغېشتو، صحیح ده، چې دا سټیم واغېشتو نو د دې د پاسه به داسې بارک پریزنټ وي، صحیح ده. اوس دا بارک چې کم دی نو دا به څه وي، دا به سخت وي، سخت چې کله دا بارک ستا سره سخت وي که نه نو دې کې خو بیا ان ان اوټ نشي کېدی که نه، چې په دې کې ان ان اوټ کېدی نه شي نو بیا به څه چل کېږي، بیا به د دې د پاسه یو بل لیر چې دی نو پریزنټ وي، یو واړه سوري به چې دی نو پریزنټ وي چې هغې ته به څه ویلې کېږي، لینټسلز به ورته ویلې کېږي، او دا به سمال پورز یې په سختو باندې به چې دی چې کم سخت لرګي دي، کم چې سخت سټیمز دي، کم چې مضبوط تنه ده چې کم مضبوطي نو هغې کې به لینټسلز کار کوي، او چې کم دا واړه ینګ لیفز دي، دا پاڼې دي، او دا چې کم ینګ سټیم دي په دې کې به سټومیټا پریزنټ دي، بس دا فرق دی په دې کې، صحیح ده. نور د دواړو فنکشن چې دی نو سیم دی، دا به هم ان ان اوټ کوي، دا به هم ان ان اوټ کوي. په خبره باندې ورسېدې، زما په خیال چې دی کې خو چې دی نو څه کوېسچن پاتې نه شو. اوس دلته یو خلاصه ویم، ګوره په پلانټ کې ما سره څه کېږي، ریسپایریشن فوټوسنتھسس دواړه به کېږي. ولې به کېږي چې انرژي جوړه شي، ولې انرژي جوړو چې ګروت وشي، ولې ګروت کوو چې ماله چې دی نو دا چې کم انوایرمنټ دی، ایکوسیسټم دی، دا اوچلیږي خلکو ته چې دی نو پلانټس او دا سیزونه چې دی نو میلاو شي. یو خبره کم چې ریسپایریشن کیږي په هغې کې به چې دی نو پلانټ څه استعمالي، اکسیجن به د ځان دپاره استعمالي او کاربن ډای اکساید به ریلیز کوي. فوټوسنتھسس کې به څه چل کېږي چې کاربن ډای اکساید به استعمالي او اکسیجن به ریلیز کوي. کم اکسیجن چې دی استعمالي نو د دنه کاربن ډای اکساید په ریسپایریشن کې به کاربن ډای اکساید ریلیز کیږي، او هغه کاربن ډای اکساید به څوک استعمالي، فوټوسنتھسس به د خپل پروسس دپاره استعمالي. او چې کم فوټوسنتھسس نه ما سره چې دی نو اکسیجن ریلیز کیږي نو دا به څوک استعمالي، دا به د ریسپایریشن دپاره استعمالیږي. نو زم خپله ساه پې اخلم او دیم پې دا خپل پروسس چې دی نو کوي. خبره باندې کلیر؟ د ورځې په ټایم کې به تا سره ریسپایریشن کیږي، او د شپې په ټایم کې د ورځې په ټایم کې به ریسپایریشن پلس فوټوسنتھسس کیږي، او د شپې په ټایم کې به تا سره صرف او صرف ریسپایریشن کیږي. د شپې په ټایم کې چې کوم ریسپایریشن کیږي نو ریلیز کیږي به څه ریلیز کیږي به تا سره کاربن ډای اکساید څه به ریلیز کیږي، کاربن ډای اکساید. چې کله کاربن ډای اکساید ریلیز کیږي او ته دغه ځای کې د دې لاندې اوده شي نو چې کله اوس فار ایگزامپل داونه ده دلته زه لاندې اوده شوم نو دلته به ما سره غیر چاپیره کاربن ډای اکساید زیاتیږي. ولې به زیاتیږي؟ ځکه چې ما سره دلته کې ریلیز کیږي. نو زما ساه بندې به راځي او وټ ایور چې سم راځي هغه ما ډسکس کړي دي. امپورټنټ سټرکچر څوک دي؟ دا ټول کارونه څوک کوي؟ نو په دې کې یو اپیډرمس انوالو دی. په اپیډرمس کې 3 شیزونه دي، روټ، سټیم، لیوز. دی دا ګیس ایکسچینج چې دی نو کوي. د دې د پاسه یو لیر پرزنټ دی چې هغې ته کیوټیکلز وي. بیا 2 ټایپ آف سټیمز دي، یو د ویلې کېږي ینګ سټیم او یو د ویلې کېږي ووډي سټیم. په ینګ سټیم کې به سټومیټا پرزنټ وي چې هغه به ان اینډ آوټ کوي، او په ووډي سټیم کې به تا سره څه پرزنټ وي؟ بارک پرزنټ وي، او د بارک د پاسه به چې دی نو لینټسلز پرزنټ وي، هغه به تا سره ان اینډ آوټ کوي. بس دا را دی چې دی نو څه وه؟ خلاصه وه. زما په خیال چې دی کې چې دی نو نور څه پاتې نه شو. نیکسټ چې کوم لیکچر دی په هغې کې به چې دی نو ګیسز ایکسچینج ان د هیومنز ډسکس کوو چې آیا په هیومنز کې اوس څنګه چې دی نو کېږي. دا خو د پلانټس خبره وه. په هیومنز کې بیا ما سره چې دی نو ریسپایریشن څنګه کېږي، ساز څنګه عالم، انرژي څنګه جوړېږي، کار څنګه کېږي، دا ټولې خبرې به ډسکس کوو. السلام علیکم.